بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. بل روایت ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دوی نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو وینځه د هغې بدکاري وکړه او د هغې بدکاري هغه ښکاره شوه نو هغې له حد پکار دی او د هغې حد د آزادې زنانه په نسبت باندې نیم دی بلکې د هغې طلاق هم نیم دي مطلب دا دی چې دوو طلاقو سره هغه مغلظه ګرځي او دارنګې چې کوم دی نو حد هغه د آزادې زنانه ناواده کړي هغه چې کوم دی نو 100 کوړي دي او 100 ګزاره دي نو د دغې وینځې حد چې دی نو دا به 50 ګزاري البته رجم نیمیږي نه هغه بیا جدا مسله ده نو د هغې بدکاري ښکاره شي نو دا دې ووهي حد دې وله ورکړي او البته بس رټنه زورنه دې نه ورکولی شي صرف بس حد دی او بیا فرمایي که په دوباره باندې بدکاري وکړه نو بیا دې هم ووهي په حد باندې که په دریم ځل یې بدکاري وکړله نبي علیه السلام وایي دی دې خرڅه کړي اگر که د ویښتو یو رسۍ ولي نه په هغې باندې دې خرڅه کړي مطلب ځان دې وزګار کړي بیا چې دې شي دې مالک سره بدکاري کوي بیا بل مالک سره نه کوي مثال طور باندې نو دې دې ځان وزګار کړي وعنه عن النبي صلی الله علیه وسلم نو دې کې مسله د څه ده هغه د پټولو د عزت ده چې وینځه ده بدکاري کړې ده او هغه بدکاري ښکاره شوله چې پټی ګوره د بدکارۍ دپاره 4 ګواهان دي د نورو مسایلو دپاره 2 ګواهان دي خو د دې دپاره 4 ګواهان دي شریعت کوشش دا کوي چې دا خبره پټه وساتلی شي ځکه 4 ګواهان او عیني ګواهان هغه به پکار دي چې کوم په سترګو لیدلي او باقاعده په حدیثو کې د هغې الفاظ راغلي دي چې بلکل یې داسې لیدلي چې بس څه خبره پکې نه وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا زنت الامه کله چې بدکاري وکړي زنانانو فتبین زناها او د هغې بدکاري ښکاره شي فلیجلدها الحد نو هغه دې ووایي په حد باندې ولا یثرب علیها او دا دې چې کوم دی نو نه رټلی شي نه زورلی شي ثم ان زنت الثانیه که په دوباره باندې بدکاري وکړه نو فلیجلدها الحد بیا دې په حد ووایي ولا يثرب عليها او دادي نه رټلی شي ثم ان زنت الثالثه کدریم ځلې بدکاري وکړه نو فلیبيعها خرڅ دي کی ولو بحبل من شعر اگر که په یو رسۍ باندې د ویښتونه او د وړونه الله رب العالمین ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ضرور گواهان بس وکړو. ها